بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو پښتنو، موجوده چې د سعودي عرب کوم حالات دي او د هغه خلک چې بیروزګار دي یا هغه خلک چې د هغو سره ټایم یې وفر مقدار کې لکه ډیوټي د هغو اسانه یا د هغو سره ټایم یې، نو یو پروګرام ھنگر سټیشن چې د ډیلیوري پروګرام دی، د پارسل پروګرام دی، خلکو ته پارسل رسي او هغه پارسل باندې بیا هغه خپل هغې کې د هغه خپل کمیشني او دا ډېر بهترین کار دی. ډېر خلک په دې کار کې لګیا دي. هغه خلک خاص طور چې سیک خاص دي یا عامل منزلي دي یا داسې هغه قسم شعبې دي چې هغه ارزانه ده، لیکن هغو ته په بهر کار کول ګران دي یا مشکلات دي ورته، چونکې نن سبا حالات داسې دي د سعودي عرب. نو د هغې دپاره دا پروګرام ډېر بهترین دی، ډېر فایدهناک دی او د ټولو نه غټه خبره ده چې د استعمال ډېر زیات اسان دي او زه به انشاءالله ستاسو ته هغه سټپ بای سټپ د هغې هر یو سټپ تاسو ته ډېر په اسان طریقه باندې په اسان انداز باندې زه تاسو ته ښیم او تاسو به انشاءالله زما سره په دې پروګرام کې روان یې. انشاءالله تاسو فایده او تاسو ته به انشاءالله د دې نه ډېره زیاته ګټه وشي، ځکه چې زموږ پښتانه لږ شان په دې شیزونو کې شاته دي، خاص طور په دې شي کې ما زیاتر لیدلي سوډانیان یا سودان والا خاص طور په دې کې ډېر زیات مخکې دي. د هغې وجه دا ده چې د هغو د یو بل سره مرسته یي، امداد یي، یو بل پوهه کوي او په نیت په لحاظ سره هم هغو ښیي، که د یو بل ته په زړه کې دا نه ساتي چې دا کار به زه کوم. نو په دې پروګرام کې تقریبا دا ټایم څه د یو اندازې په مطابق 30,000 کسان رجسټر دي. نو که په دې کې دا کار که هر څوک کوي، چا ته چې نقصان نشته. د دې مقابل کې نور هم ډېر پروګرامونه اوس راغلي دي، لیکن دا ډېر بهترین پروګرام دی، ډېر اسان پروګرام دی او زه به انشاءالله تاسو ته ډېر په اسان طریقه سره دا تاسو ته زه بیان کوم. او هغه کس چې معمولي پړهایي لیکایي دونه کولی شي چې لکه ویلی شي یا دونه د انګریزي یو څو الفاظ په سپیلنګ باندې ورویستي شي، د هغو دپاره دا بالکل اسان دی، بالکل په اسانتیا سره هغه کولی شي. په دې کې بس د دې کار کولو دپاره صرف تقریبا د 3 شیزونو تا ته ضرورت دی. نو اولنی شی دا دی چې ستا سره انډرایډ موبایل وي. انډرایډ موبایل هغه موبایل چې په هغې کې پلی سټور وي، دا ټول انډرایډ موبایل دي. د هغه د څه دپاره چې لږ مطلب مقصد دا دی چې نیټ والا موبایل وي. دویم شی دا چې په ستا سره ویلډ پیکیج وي، ستا سره د انټرنیټ پیکیج وي. هغه په سعودي عرب کې ډېر شي دي. فرض کړه د زین شباب پیکیج والي په S59 چې ولېږي نو S59 ولېږي، تو هغه پیکیج چالو کړي نو هغه تاله 500 منټونو درکوي، 4 هفتې هغه پیکیج کار کوي. داسې قسمه پیکیج یا د جوبي والے پیکیج تو والے 10 GB پیکیج وي، په هغې کې 500 منټونې هر نیټورک ته داسې یو پیکیج د نیټ پکار دی. او درېیمې شی ستا سره خپل ګاډي پکار دی، خپل ګاډي د ملګري یا هر قسمه ګاډي. فرض کړه د شرکو هغه ملګري هغه هم دا کار کول غواړي چې د هغو سره ټایم یي، یا د مازدیګر نه تقریبا دا کار یي، د مازدیګر بعد د مازدیګر د پاس د 12 یوې 2-3 بجو پورې دا کار یي. نو د شرکي ګاډي که در سره یي، په هغې کې لږ دا مسله رغېږي چې په هغې لپاره لوګو یي، سټیکر یي. نو دا خلک چې بعض اوقات بار ته راوځي په ستا طلب باندې نه، ستا په ګاډي او پته یې ډېر نظر یي، چې داسې ګاډي یي چې په هغې د پاسه لوګو هم نه یي او د شرکې څه داسې دغه پې نه یي، ساده ګاډي. نو دا کار تو بېشکه کولی شي. ګاډي د بېشکه ستا په نوم نه یي، دا ګاډي د فحاصي یا نه یي، هېڅ مسله نه کوي. صرف 3 شیزونه: نیټ والا موبایل انډرایډ، بل دویم شی ویلډ پیکیج، او درېیم شی دغه پکار دی. درېیم شی ستاسو سره څه پکار دی چې ستاسو سره ګاډي. نو دا کار بېشکه هر کس کولی شي، ښه په اساني کولی شي. او انشاءالله دا پروګرام څنګه به ډاونلوډ کړي، څنګه به انسټالې، څنګه به دا طلب کړي، څنګه به تا ته دا کار څنګه کېږي، دا یو دې لپاره جدا بله ویډیو راغوم، په هغې به تاسو په اسانه طریقه پوه کړم.